نو مولانا عبدالحق رحمت الله علیه فرمایي وي دا دوه صوفي لګېدلې وي وایي ما د یوې فرشتې نه تپوس وکړو چې هغه کرسۍ د چا ده هغه صوفه د چا ده او دا صوفه د چا ده وایي ما ته هغه فرشته وایي چې هغه صوفه دا د بخاري شریف د شیخ الحدیث ده او دا یوه صوفه دا د قرآن شریف د قاري ده نو مولانا عبدالحق رحمت الله علیه فرمایي په خوب کې ما په خپله باندې ولیدل چې دا دواړه صوفي یو شان دي نو ما د هغه فرشتې نه تپوس وکړو چې دا صوفي خو دواړه یو شان دي دي که خو هېڅ فرق نشته پکار دا وه چې د بخاري شریف د شیخ الحدیث دا صوفه دا لکه نور هم ډېره قیمتي وې ځکه چې بخاري شریف خو بخاري شریف دی وایي ما ته هغه فرشته وایي چې ای مولوي صاحب دا قرآن شریف او دا قاعده دا د علم ابتدا ده او بخاري شریف د علم انتها ده څنګه فضیلت چې د ابتدا دی همدغه شانتې فضیلت به د انتها وي نو زما وروڼو دواړو طرفو ته فضایل دي تاسو ټولو ته وایم که کوم ملګري پکې داسې وي چې هغه علما دي او د قرآن درس کوي قسم دی وروڼو خوشحاله شئ دوه رکعاته نفل د شکریې په طور وکړئ زه په خپله باندې الحمدلله د قرآن شریف د حفظ درس کومه د وروڼو پړاومه ښه په شوق باندې ښه په مینه باندې الحمدلله وشکر لله یا الله ستا لاک لاک کرم دی چې رب العالمین تا خپل کلام ته کېنولي یو یا الله تا خپلې قاعدې ته کېنولي یو ای زمونږ الله موږ ستا د دې قاعدې ته د ناستې قابل هم نه یو یا الله موږ د مسلمانانو په مقبره کې د پرېښودو هم نه یو خو یا الله پاکه دا به ستا په موږ باندې کرم وي چې یا الله ته موږ خپل کتاب ته کښېنې او بیا موږ د مسلمانانو په مقبره کې کښېنې موږ خو ګناهګار یو موږ خو هر طرف ته د ګناه بازار لګېدلی دی موږ هر طرف ته خپل الله خفه کړ الله دې زموږ د استادو د ټول نه رضا شي وروڼو ډېر خوش قسمته یې هغه پلاران چې د هغې لور نن عالمه شوه لږ لاس اوچت کړي د چا جایلونه عالمانې شوې ماشاءالله یا الله د دوی نصیب حافظان او عالمان کې وایي امین تاسو ته به زه دوه درې خبرې وکړم پخوا به هر سړي دا ویل چې یاره زه خپل زوی له داسې یو جینۍ کومه چې هغه دې پهلوانه یو میخه دې ښه لوشلی شي د کور کارونه دې ښه کولی شي نن الحمدلله د هر یو زخر او د هر یوې خواښې په زړه کې دا یو تمنا پرته ده چې زما کور دې کم از کم دینداره وي عالمه دې وي قرآنخوانه دې وي ذاکره دې وي تهجد ګزاره دې وي دا هر یو زخر او هر یوه خواښې غواړي ای زما وروڼو یاد ساتئ که چېرته زمونږ او ستاسو په معاشره کې دغه شانتې عالمانې زنانه تیارې شولې انشاءالله معاشره به رب العالمین ښایسته کوي انشاءالله تاسو لږ تاریخ وګورئ تاریخ هغه تاریخ وګورئ دغه دې خپلو علماو ته کښېنئ د دې بخاري شریف دا تاریخ لږ وګورئ تاسو دا بخاري شریف چې چا لیکلی دی دې د ده په دې لیکلو کې د یوې مور د تربیت اثر پروت دی یو ماشوم د هغه نوم محمد د پلار نوم یې اسماعیل دی چې کله پیدا شو نو د ده والد محترم وفات شو مور یې ډېره زیاته هوښیاره وه مور یې د والد صاحب هغه ټول مال محفوظ کړ او دا فیصله یې وکړه چې زه به په دې خپل مال باندې د خپل بچي ته علم به ده ته ورکوم په ده باندې به علم کوم څه وخت بعد دا ماشوم بچی معذوره شو چې معذوره شو دې مور به الله ته ژړا کوله او الله ته به په دعاګانو کې وي ای زما الله دا خپلې سترګې به په ژړاګانو باندې قربان کړمه خو یا الله زما دې بچي له ښکلې سترګې ورکړه بچي دپاره یې دعاګانې غوښتلې وخت یې لیده الله رب العالمین دغه بچي له بیا سترګې ورکړې دا بچی الله پاک بیا بینا کړ مور یې قرآن شریف ته کښېنو قرآن شریف یې په لږو غونته کې ورځو کې یاد کړ بیا د هغې نه بعد یې د خپل نیکه نه علم وکړ چې علم یې کو عمر یې لا دومره وم نه بلکل ینګ نوجوان و لاړه او قلم یې راواغسته او کتاب یې ولیکه ان اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى الباري الصحيح البخاري دغه بخاري شریف یې ولیکه ای زما وروڼو او ای په دې مدرسه کې دننه ای طالبانو او ای د دغې طالبانو میندو خویندو نن چې دا زمونږ په دې پټکي ته تاسو ګورئ د دې پټکي په هر یو تار کې د یوې تربیت یافته مور اثر پروت دی ولې موږ ته علما هله پټکې تړي چې کله موږ بخاري شریف ولولو بخاري شریف چا لیکلی دی محمد بن
البخاري لیکلی دی هغه تربیت چا کړی دی وایي چا کړی دی مور کړی دی ان شاء الله دا کومې عالمانې چې فارغې شولې دا به د دوی به تشکیل کېږي او کور ته هغه کور ته به دوی ودېږي ان شاء الله د دې په غېږو کې به الله رب العالمین قرآن خان او نیک عمله بچي ان شاء الله زیږی کوي وروڼو د یوې تربیت یافته بیبي د هغې کارګزاري درته اورو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله په غار حرا مبارک کې و الله دې موږ او تاسو ته هغې غرونو ته ورتلل نصیبه کړي موږ تلي نو ماته یو کس وي هغه داسې موږ پکې سړی و ماته وي تاسو ته څه لپاره راغلی هسې ستا دې کې څه کار دی بس راځو که نو ما ورته ویل ته دلته څه راغلی وایي زه دلته کې ټیکسي چلوم ما یې بس ته ټیکسي چلوه سره د ملاتوبه او یاره موږ به سره د ملاتوبه راځو او هغه ځایونو ته به ځو کوم دی چې د الله رسول ته ویلو اوس ستا دې کې څه کار دی چې ته چې غار حرا ته به راځئ بیا مې ورته وایي که موږ نه راتلی نو موږ به چا راوستی د خدای بنده وو دا نه به ګرایي درکړو دا راوستو ولې د خلکو دا ذهن د دې نه خرابې دغه مقدس مقاماتونه ولې د خلکو ذهن اړوي بهرحال کله چې رسول الله مبارک د غار حرا شریف ته راغی نو خپله بیبي ورته یو زبردسته نصیحتونه کوي وروڼو دا د یو تربیت یافته بیبي کارګزاري ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې بیبي ته وایي زملوني زملوني ما له شړۍ روانه زما یخني شوې ده ما په شړۍ کې راونغاړه نو دغه بیبي ورته څه فرمایي والله لا يخزيك الله ابدا اے رسول الله مبارکه تا به الله چرته نه خفه کوي همدا الفاظ تاسو د ټولو لوستلي دي ښه دا دوی په بخاري شریف کې بالکل لومبی حدیث مبارک دی دا دوی لوستلي دي اے رسول الله مبارکه تا به الله چرته نه خفه کوي او بیا ورته یو څو خبرې نورې کوي انک لتصل الرحم اے رسول الله مبارکه دا خو لا لومبی وحی راغله د دې نه وروسته په تاسو باندې نور وختونه را روان دي یو کار به دا کې چې انک لتصل الرحم اے رسول الله مبارک تاسو به د خلکو په منځ کې روغه راولئ اے طالبانو دا خبرې واورئ زما استاد موربئ وصیت رسول الله مبارک ته دا دی چې اے نبي علیه السلام مبارکه ته به د خلکو په منځ کې روغه راولئ اے طالبانو دا تاسو ته نصیحت او وصیت دی چې سبا تاسو چېرته واده شئ نو په کورونو کې به روغه راولئ جوړه برابرۍ کورونه به نه ورانوئ اوس اکثر زمونږ زنانه الله دې معافي